د سټیټ خلاف تلل دا د ټول عوام خلاف تلل دي، د خپل ځان خلاف تلل دي. مارنګ بلوچ د لومبي نه خو موږ هم ورسره د زړه نه دا و چې یاره لکه دا د میسنګ پرسن خلکو دپاره لګیا ده، نو موږ وله پوسټ هم کړی دی او هر قسمه څیز باندې لګیا وو، خو چې کله بیا هغه سر حقیقت وروسته راووته او هغې ته یې ګورو او بیا د هغې هغه مشتغل خلک راځي او زمونږ د اف سی یو ځوان هغه په داسې بېدردۍ په سکون او په دغه سره وژني او دغه خلک دغه سره تړلي دي د یو داسې تنظیم سره چې هغه مکمل د پاکستان د ریاست خلاف دی. نو دغه خلکو ته خو د سخته نه سخته سزا پکار ده. زما ذاتي رای خدا ده چې دغه ته دې خلکو ته اکو مارنګ بلوچ ته کو راشد ته کار یو کس دی، خو چې د ریاست خلاف زی د سټیټ خلاف زی نو کلیام سزا ورته پکار ده. پټ پناه نه ښه کلیام. بیا دغه بیلې چې کومه لګیا ده په بلوچستان کې که نه او د خلکو له نقصانونه ورکوي، بیا هغه د میسنګ پرسن ډرامې خو هم پلاک شوله. زه هم دغه تاسو ته مې وویل چې هغه کم پټه خبره ونه هغه تاسو ښکاره کړه بیلې د دې رور زما په خیال پای کې کمانډر و فلاپ یې په دغه وجه شوه چې د دې رور کمانډر و هغه څیز ډسکلوز شو خلکو ته ښکاره شو، نو دوی په هغې وجه باندې دغه څیز فلاپ شو. بیلې انټي سټیټ لګیا دي، انټي پاکستان لګیا دي او زه بیا هم دا خبره کوم چې د پاکستان آرمی پاکستان سټیټ څومره سیکیورټي ادارې دي دوی له پکار دي چې د دوی اګینسټ په صحیح ټیک ټاک اپریشن وکړي. دلته اورونه زمونږ په پاکستان کې په دوه صوبو کې بل دي، یو زما په پښتونخوا کې بل دی، یو د بلوچستان په دغه لږه ایریا کې بل دی. هلته د نورو خلکو په دغه باندې په فنډینګ باندې لګیا دي او دلته دا جنتیان لګیا دي. نو ښه ټیک ټاک د دوی خلاف اپریشنې پکار دي، دوی ته ښه ټیک ټاک سزاګانې پکار دي. زما سر ته خطره ده، د الف خان سر ته خطره ده، د بل سر ته خطره ده، د چا نه خطره ده چې د چا نه خطره ده پکار دا دي زما تحفظ د پاکستان باندې دا فرض دی. عین پاکستان کې د شهري تحفظ دا د پاکستان په ریاست باندې زما فرض دی چې ما له تحفظ راکوي. نو پکار دی چې ښه ټیک ټاک سزا ورته میلو شي او داسې ګیمونه روان دي دا د خلکو ته ښکارم کې صرف سزا نه.